अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़दर काबिल एहतराम मशरानो कशरानो रुणो او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پرد نشینو خویندو میندو، الله رب العالمین بے نیازا رحیم او کریم بادشاہ دی او د تمام انسانیت د هدایت د پاره الله تعالی خپل کتاب خپل کلام قرآن پاک نازل کړی دی۔ الله رب العالمین قرآن پاک د علمونو یو خزانه نازل کړی دا۔ مونږ او تاسو الله تعالی رضا کول غواړو نو قرآن سره لگاو او نسبت به پیدا کول پکار وي۔ الله رب العالمین د لوی عالم او د لوی علم صفت لري۔ الله تعالی د عالمانو نزیات عالم دی او د ټولو بادشاہانو نلوی بادشاہ دی۔ الله رب العالمین علم لا ډیر برتری او ډیر لوی فضیلت او فوقیت ورکړی دی۔ مونږ او تاسو که خپل ځان علم طرف ته وقف که نو الله تعالی به مونږ له هغه عزت برتری او عالیشان مقامات را وبخي، هغه مرتبه مونږ لم الله تعالی راکي۔ د الله رب العالمین عزت زیات دی۔ الله رب العالمین رب العزت دی، نو چې څوک د الله صفات خپل کی اغویلم الله تعالی هغه شان عزتونه او مراتب ورکي۔ نو علم د الله تعالی یو داسې صفت دی چې تمام کائنات او دا چې سدي دا به ختم شي، یو الله تعالی او د الله تعالی کل واړه صفات دا به باقی پاتې کیږي۔ نو په هغه صفتونو کې د الله تعالی یو صفت علم هم دی، نو هر څه به ختمیږي خو علم دا به باقی پاتې کیږي۔ نو په مخ د ځمکه الله تعالی علم دنیا ته منتقل کو، نړمبه یې سیدنا آدم علیه السلام پیدا کو او الله تعالی ورله علم ورکو۔ آدم علیه السلام چې کله الله تعالی پیدا کو نو آدم علیه السلام په باره کې هیڅ چاته اس علم نو او فرشتو ته الله تعالی حکم وکړو وی ز پزمکه کې یو خلیفہ پیدا کوما او هغه خلیفہ د پاره تاسو یو ځای خور را واخلې، نو فرشتي لاړلې او شپېته قسمه خور را واغشتا او د هغې نه د آدم علیه السلام بدن مبارک جوړولو اراده الله تعالی وکړه۔ تاسو به کتلی د انسانانو طبیعتونه جدا جدا دي او د انسانانو رنگونه او عادتونه دا مختلفي، څوک زیړ دي نو څوک تور دي نو څوک سره څوک سپین، مختلف رنگونه دي۔ نو دا طبیعتونه بدل رنگونه بدل عادتونه او خصلتونه بدل دا ولی دي د آدم علیه السلام بدن مبارک د پاره چې کله الله تعالی فرشتو ته حکم وکړ چې خاور ول راټوله کې، نو په دغه وخت کې شپېته قسمه خاور راغشته و، نو چې د خاور هغه قسمونه زیات شو نو هغه شان طبیعتونه مختلف شو۔ بیا د آدم علیه السلام بدن مبارک د پاره براه راست خاور راغشته شوی و او د هغې نه د هغې بدن مبارک جوړو، نو دا خو خټه کول غواړي چې دا خټه شي خوشته شي او اواره شي پسته شي، بیا به ته بدن مبارک جوړیږي۔
نو مونږ تاسو چې کله د کوټې سر لیوو هغې دپاره خاوره را جمع کو نو هغې کې بیا اوبه ور پرېږدو نو که بیا هم پکې څه لوټه وي نو هغه لوټې په خپو په دې پوندو میده کوو نو هغه خاوره نه خټه ډېره ښکلې جوړه شي د کوټې سر پې بیا لیو کو. نو دغه شان د آدم علیه السلام بدن مبارک له چې کومه خاوره را جمع شوه نو په هغې باندې الله تعالی باران ورول شروع کړل. نو په هغې 40 شپې ورځې باران وورېده او هغه باران داسې و چې دغه خاورې ځان سره لوکوله نه بلکې دغه خاوره په ځای باندې محصور وه، پابند وه او باران پې ورېده دا یې مکس کول او حل کوله یې. مونږ خو دغه لوټو له پونده ورکو او الله تعالی باران په ذریعه دغه خاورې خوشتې کړې او داسې کړې چې د رنګه تورې شوې او بیا الله تعالی هوا ته حکم وکړو نو هغه خاورې نه خټه جوړه او خټه کې بیا اوبه وي هغه اوبه ته الله وچې کړو باران ودرېده. 40 شپې ورځې باران پې شوی دی. په دې کې یو کم 40 شپې ورځې باران دا د خوشحالۍ و او یو شپه ورځ پکې د غم باران ورېدلی دی. نو چې کوم انسان زندگی تیری نو د ده په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ وي او ډېر لږ پکې غمونه او خفګانونه وي. داسې څوک نشي ویلی چې ټول عمر مې په خفګان کې تیر که، دا دروغ وی. الله تعالی د ده په خټه کې زیاته خوشحالي اخلی ده او لږې پکې غم خفګان اچولی دی. خو د دې نه دام پته لګي انسان ته حوصله ورکولی کېږي. دا یو سبق په دې کې پروت دی چې انسان څنګه ستا په ژوند کې تړلې خوشحالۍ دي دغه شان کله کله غم راځي نو دې ته به خپې نه خویې، دې ته ملا مضبوطه ساته. دا اتفاقیات دي، خامخا چې خوشحالي وي نو غم بم وي. نو بیا دا غم که په چا باندې غم او خفګان راشي نو هغه غم ته به وار نه خطا کې چې ګنې بس زه د غم لاندې ګیر یم. دا ډېر کم ټیم دی، د خوشحالۍ ټیم هغه ډېر زیات دی. خوشحالي ډېره ده، خفګان به وي خو هغه به ډېر کم وي او که خفګان راغی نو د دې انجام به زر را رسي، دا به زر ختمیږي. خفګان همیشه نه دی، دا به ختمیږي. نو دې خبرو کې اشارې دي انسان د پاره. نو آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړ. بیا آدم علیه السلام چې پیدا شو روح ته الله تعالی حکم کوي وی ته به ورننوځې. خو چې روح ورننوځي د هغې نه مخکې شیطان زمونږ ازلي دشمن دی، هغه راغلی دی او د آدم علیه السلام د بدن معاینه کړې ده. فرشتو په مجلس کې ابلیس هم اوسېده اسمانونو کې و. نو چې الله تعالی وی زه به خپل خلیفه پیدا کوم نو ابلیس په زړه زړه کې خفه و چې بل پیدا کولو ته څه حاجت دی، که په بزرګۍ وي نو زما نه غټ بزرګ خو بل نشته، زه غټ بزرګ یم. د دې په وجه باندې خلافت د ځمکې او بادشاهي او مشري او اختیارات دا به زموي. دې خو فرشتو ته نو معلوم، خو الله ته معلوم و چې دا هغه روانې کوونکی دی، دې به ګمراه کېږي او بېلاري کېږي به. نو بس ابلیس چې کله بیا الله سره زبان درازي وکړله لعنت په اوشو او د هغه ځای نه الله راوشړو. نه چې راشړلی شوی دی نو دقه وخت کې بیا دی الله تعالی ته وی چې تا هغه خلیفه پیدا کړو نو لږ ماته اجازت وکړه چې ورشم معاینه وکړم. نو شیطان راغی د الله په اجازت سره او د آدم علیه السلام بدن مبارک داسې ستونی استخ پروتو او په دغه دوران کې شیطان راغی نو د دې ټول بدن مبارک چکر یې ولګاو، چار چاپېره تاو شو او په ټول بدن یې لاس وو. نو بیا د خېټې له چې کله راورسېد دې له داسې تینګڼی ورکړه
لکه کولال چې د خټې نه منګې یا بل څه شی لوښي جوړ کی او اوچی نو بیا کړنګی یې نه دی شیطان د آدم علیه السلام بدن مبارک کې سا نه و د خېټې لی تینګړی ورکه نو چې ډبې ورکه نو هغې نه ډډ اواز راغی لکه چې دننه خالي نو شیطان خوشحاله شو وی دا چې د هر څه پیدا کړي دي ټیک ده چې ډېر شرافت والا دی خو بس دا خېټه کې چې دا کم خالی ځای اشاره ومون ته وی د دې نه بدله دی زه خطا کوم او داسې شو شیطان ته پته وه چې د دې خالی ځای د لاسه بیا د خطا کوم نو هم نه کتل چې آدم علیه السلام جنت ته لاړ د هغې میوې د خوړو په وجه د شیطان هغه حربه کارګر شوه او آدم علیه السلام د جنت نه راووته خطا یې که بهرحال چې بیا کله د آدم علیه السلام بدن مبارک کی روح ورچو نه روح ته الله تعالی حکم وکړو وی بدن مبارک ته ورننوځه چې دی روح ورکتلی دي دننه خو تورې تیارې وي د آدم علیه السلام بدن مبارک کې تیارې وي نو دغه روح یریدلی دی واپس په منډه الله تعالی له راغلی دی او الله ته وایي چې پروردګاره دننه خو تور تم او تیارې دي زه خو یریږم او خامخا کته وی چې د آدم علیه السلام بدن مبارک ته ورداخل شه نو زه به ورداخل شمه خدا دا چې واده را سره وکړه چې د دې بدن نه به مې واپس یو ځل روباسې نو الله تعالی ورته فرمایي زه ته اوس ورشه او چې کله د ټیم پوره شي وعده در سره کوم چې بیا به دې روباسم نو روح په دې ډېر خوشحاله شو او بدن ته دننه لاړو دې ځای کې یو اشاره پرته ده چې کله انسان پیدا کیږي د هغې انسان د پیدایش نه مخکې دغه د وفات فیصله به کیږي لا انسان پیدا نه دی او د د مرګ فیصله به کیږي روح اچولې شوی بلانی چې د د مرګي فیصله به شوی وي نو د آدم علیه السلام روح مبارک بدن کې نه دی داخل شوی او د مرګ فیصله د الله نه واغشته تاسو به کتلی وي چې کله زمونږ او ستاسو زړه ډېر خوشحاله وي نو کله کله ناګانه مونږ خفه شو مونږ خو خوشحاله یو زړه خوشحالي غواړي خو بس یو وړخته څه ناڅه داسې خبره ذهن ته راشي امونږ ته یادم نه او مونږ مړاوي یو خفه شو او غمجن شو که څوک تاسو کې چې ته ولې خفه چا څه ویلي دي څه روک شوي دي څه کم کوز دي نه مونږ ورته وایو چې نه خو چا څه ویلي دي نه څه روک شوي دي نه څه کم کوز دي نه څه غم او خفګان سبب شته اسې به سمې داړو ډوب شو او زړه مې چا په موټي کې ونیوړه مې خفه شو دا ارچا باندې کله کله دا حالت راځي نو دا خفګان دومره زیات شي بغیر د څه سببه بغیر د څه وجې خفګان دومره زیات شي چې مونږ وایو چې چرته اړخ ته کینو او په چغو وجاړو دا زړه لږ سپک کو نه یو خو تنهایي طرف ته تلل غواړو او بل مونږ جړېدل غواړو چې مونږ په چغو وجاړو چې زړم سپک شي دا چل په مونږ ولې کیږي نو طبيبان وایي چې دا په میاشت کې خامخا نه یو یا دوه ورځې په انسان ممکنه ده چې راشي چې بغیر د څه وجې بغیر د څه سبب زړه خفه شي او دومره خفه شي چې دی وایي تنهایي ته لاړ شم او وجاړم اوس د دې اصل وجه د دې په شا راز څه دی نو د دې اصل وجه او د دې په شا راز هغه عمدغه روح دی چې د آدم علیه السلام بدن مبارک ته کله داخل شو دی روح ته اول پته نه ونو دنه د بار نه وته قتل چې دنه تیری دي نو یریدو خو روح خبر نه دی چې دنه زه خوشاله به زکه یم چې د دې بدن د پاره زه پیدا یم نو کم شی چې د څه د پاره پیدا دی الته خوشاله وي نو د دې پوجا دا روح د آدم علیه السلام بدن مبارک ته ورننوتو او بیا دې ډیر خوشاله او ډیر خوشاله دی نو چې الته خوشاله کوي ناګانه ورته په خوشالو کې دا خبره را یاد شي چې ته خو د آدم علیه السلام په بدن کې دنه خوشاله یې او دا خوشاله ختميږي تا په خپل ځان سره ظلم کړي او تا الله سره وعده کړي چې ما به تیو باسه
نو داسې کله کله د انسان روح ته هغه د خوشحالۍ په موقع هغه خفګان را مخکې شي دا روح هغه زړه واده را یاد کي چې خو د بدن کې خو زه دننه څومره خوشحاله یم څونه په راحت کې یم او یو نه یو ورځ د خپل ځان د لاسه چې ما په خپله غلطي کړې الله نه مې واده اخیستی نو ځکه ټیک ده چې خوشحاله یم او یو نه یو وخت به زه د دې نه وځم نو ده ته هغه زړه واده را یاده شي نو دی په هغې خفه شي نو ده ته بیا وجه هم نه معلومه چې دا زه په څه خفه یم دا هغه وجه ده چې د ته اطلاع نه کېږي د دماغ تم دا نه کوزېږي نه پرې د دماغ رسي خو بیا هم دی په دې باندې معمولي شان اپسیټ وي او خفه وي نو انسان د مرګ نه د پیدایش نه مخکې د مرګ فیصله شوې ده بیا چې آدم علیه السلام پیدا شو او بدن مبارک ته روح داخل شو د پوزې په ذریعه نو د آدم علیه السلام په پوزه چې د روح د هوا تیره شوه نو انټوشي ورغې نو آدم علیه السلام انټوشي وکړه او په دې انټوشي دورانیه کې په کېناستوم شو نو چې کېناستو انټوشي وکړو نو الله تعالی ورته د فرشتو په خولې حکم ورکړ چې ته د انټوشي کولو نه پس الحمدلله وایا څوک ورته انټوشي وي څوک ورته برنجې وي او په اردو والا ورته چینک وي نو چې کله آدم علیه السلام انټوشي وکړو نو فرشتو ورته وی چې د الله حکم دی چې ته به الحمدلله وی نو فرشتو ته چې آدم علیه السلام د انټوشي نه پس الحمدلله وویله نو فرشتو ورته د دې جواب د الحمدلله کو نو فرشتې ورته وی یرحمک الله پتا دې الله رحم وکي نو آدم علیه السلام ته بیا حکم وشو وی دی انټوشي جواب فرشتو درکو نو ته به ورته اوس دعا کې یهدیکم الله ویصلح بالکم الله تعالی دې تاسو ته هدایت وکي او تاسو حال دې الله ښه کي بهتر کي چې څوک انټوشي کوي هغه به الحمدلله وی او چې څوک الحمدلله ووري نو اوریدونکي به یرحمک الله وی او چې بیا د انټوشي کوونکي د انټوشي جواب ووري ناغه به وی چې یهدیکم الله ویصلح بالکم دا الفاظ سنت دي او دا طریقه آدم علیه السلام ته ښودلی شوه چې تر قیامت ستا بچي دا طریقه به کوي زمونږ چې انټوشي کوو دا الحمدلله ولې وایو دې کې فلسفه او راز پکې څه دی دې کې درې رازونه دي ساينس وایي چې کله یو انسان انټوشي کوي نو په دغه دورانیه کې اگر چې یو سیکنډ یا یو نیم سیکنډ وخت کې دا د انټوشي زمانه دا یو نیم سیکنډ وي په دې کې د انسان دا ټول مخ او دا شکل مکمل بدل شي او چې دا بدل شي نو دا دومره روان شي چې دا قابل دید نوي دا د کتو قابل نه دی او که په دغه وخت کې چا تصویر وستی وي او ورته ګوري نو ځان نه یریږي نو د دې نه معلومه شوه چې کله انټوشي وشي دغه یو سیکنډ یا یو نیم سیکنډ دغه وخت کې د انسان دا ټول مخ او دا شکل روان شي نو دی به الحمدلله ووایي چې الله شکر دی الحمدلله چې زما دا شکل دی داسې واپس په خپل حال کو داسې روان دی نه دی پاتې کړی شکل روان شو واپس سم شو نو حق نه جوړیږي چې بنده الحمدلله وي نو ولې نه حق جوړیږي بیا د دین وروستو چې کله انسان انټوشي کوي نو ساينس یو بل راز ښودلی دی چې د انسان په بدن کې د زړه د دې 40 غنټو کې یو سیکنډ لا نو ودرېږي دی نو ودرېږي دی به یو شان انسان کو ادم نه خو د زړه به رفتار کوي او د زړه به خپل ډیوټي کوي خو دا یو وخت د انټوشي کولو دی چې دی کله برنجې او انټوشي کوي په دغه وخت کې به د زړه حرکت ودرېږي یو سیکنډ یا یو نیم سیکنډ او چې د زړه رفتار او دړکن ودرېږي یو څو سیکنډه ولاړ پاتې شي نو دی مري دی جمدې نه پاتې کېږي نو اسلام حکم کړی انټوشي نه پس الحمدلله وای نو ساينس دا وجه وښودله چې د زړه دړکن ودرېږي د انټوشي په وخت کې
نو چې واپس د زړه دړکن بحال شي شروع شي نو حق نه جوړیږي چې دی الحمدلله وای. ولې نه که دا د زړه دړکن لږ ایثار شي دی به مړو نو حق جوړیږي چې دی الحمدلله وای چې د انټوشي نه پس د زړه دړکن او رفتار او حرکت برقرار پاتې شو جاری پاتې شو. نو دویمه وجه دغه ده. او چې انټوشي کې نو الحمدلله وایا. ساينس دا وای چې کله یو انسان عقل نه لري دماغ کار نه کوي لیونی دی مجنون دی دی به کله هم په زندګۍ کې انټوشي نه کوي. لیونی بنده انټوشي نه کوي. دا د روغو خلکو علامت دی چې دی به انټوشي کوي. نو چې کله د انټوشي وکړو د هغې نه پس الحمدلله ووایه چې الله تعالی عقل تعالی درکړی چې لیونی یې نه یې پیدا کړی نو حق نه جوړیږي. ولې نه حق جوړیږي چې مونږ الحمدلله ووایو. بهرحال دا خو د آدم علیه السلام هغه پیدایش وخت کې. بیا د دې نه پس الله تعالی آدم علیه السلام له علم ورکړ. آدم علیه السلام چې کله د انټوشي کولو د لغه مسنون طریقو نه فارغ شو نو بیا الله تعالی فرشتو ته وی چې ز تاسو له او آدم علیه السلام له علم در کوم. نو آدم علیه السلام ته سره د فرشتو علم ملو شو. دا غین رستو بیا الله تعالی ورته فرمای چې اوس بس تاسو امتحان اخلم. نو د آدم علیه السلام او د فرشتو امتحان واغشتو خو فرشتو نه الله تعالی ډومبه تپوس کوي چې کوم علم می درکو اراته وروي. نو بس ټول فرشتو وته وی چې مونږ ته خو پته نه لګي لا ادري الله مونږ نه پويګو. وی تاسو چې دا علم واوریدو ما خو یو ځای تاسو ته سبق خو. نو فرشتي وته وی چې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. چې څومره علم نه راکړي فقط اغم را علم را سرشته زیاتی تلوي حکمت والا ذات مونږ سره علم نشتا. نو بس فرشتو خو وی چې مونږ ته پته نه لګي چې کوم علم را کا یاد پاتې نشو. دا غي نه رستو بیا آدم علی السلام ته وی چې تعالی مې کوم علم درکا غو وروا. نو بس فرشتو په آدم علی السلام شروع شو. نو چې کوم علم ورکړو ټکی پټکی چې سی وته ویلو اټول الله تعالی ته ورول. نو الله پاک د آدم علی السلام له د علم د برتره د وجنا آدم علی السلام مسجود الملائکه وګرځو. ټول فرشتو ته د سره علم د شابت ته سجده وکي. نو دې زنه معلومه شو د علم فضیلت څومره دی. آدم علی السلام فرشتہ نه ده او فرشتہ نورانی مخلوق دی. پکار دو چې نورانی مخلوق برو خو الله تعالی د علم په وجه آدم علیه السلام له دغه فوقیت برتری او شرافت او عظمت ورکو چې فرشتو ته وی سجده ورته وکي. نو ټول فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړه. او بیا د دین وروستو چې کله عالم واقعي چې د الله د رضا عالم وي او علم مضبوط وي نو الله تعالی ورته بیا څه ورکوي. یو خو دغه پروتوکول ملو شو فرشتو ته وی سجده ورته وکي. او بل انعام ورته دا ملو شو وی جنت برستو در کوم راشه د سر پسترګي در تخیم جنت ته بوزم. نو آدم علی السلام جنتونو ته بوته. د دینه معلومه شو چې مونږ او تاسو په معاشره کې عزت حاصل اول غواړو سکون او آرام حاصل اول غواړو. مونږ له پکار دی پخپلا او پخپل بال بچ باندې علمونه حاصل کو چې کله په بچو باندې مونږ علمونه حاصل کړل بیا زمونږ او زمونږ د بچو خپل شپې ورځې شروع شوې. د الله فضل او کرم دا په مونږ او زمونږ په بچو باندې پروت وي. الله تعالی بیا ډیر برکتونه مونږ او تاسو لرا کوي. بهر حال چې کله مونږ او تاسو علم حاصلو مونږ له الله تعالی ډیر لوی عزت او مقام را کوي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی زمون خو نظر او علم کې دی چې فرشته نورانی مخلوق دی د تمام کائنات نه افضل مخلوق کاری مونږ ته. خو عالم په مخ د ځمکه د پیغمبرانو نه رستو او د صحابه کرامو نه رستو صرف عالم دی چې هغه مقام الله تعالی ورکړی دی کم چې فرشتو تم نه دی حاصل. وجه دادا چې دا فرشته خو د عالم پیزار پسې ګرځي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی وی چې کله یو طالب د خپل کور نه په دې نیت اوته چې زم مدرسې ته زم
علم حاصلولو لازم نوې دې ته مدرسې پورې چې ځي دا فرشتې د یو بل نه مخکې کیږي او د طالب د خپو پیزار نه خپلې وزر ښکته کوي چې د طالب د خپې او قدمونه بختور دي چې د د مبارک او بختور قدمونه زمونږ په وزرو د پاسه کېښودي شي چې دغه برکت او شرافت مونږ تم حاصل شي. نه یو طالب چې هغه د کور نه علم له مدرسې ته ځي او د علم په نیت باندې ځي، علم حصول په نیت ځي، نو د خپو لاندې پیزار نه لاندې فرشتو خپلې وزرې خورې کړي وي چې ستا د مبارک قدمونه زمونږ په دې وزرو باندې پورې شي او اولګي چې زمونږ دا وزر هم ستا په شان شرافت ورته حاصل شي، برکت او رونق راته حاصل شي. یو شرح د حدیث هغې لیکلی دی وی په هندوستان کې یو طالب وی هغه سه د حدیث ټوقه وګڼله العیاذ بالله او هغه دا وی چې دا خبره زه نه منم چې فرشتې بم لا راځي او زما د خپل لاندې به وزر خوري. نه هغه طالب وی چې زه به د خپل پیزار کې لاندې نه کیلدار سيزونه لګوم لکه مثلا ازغي به پکې لګوم میخونه وغیرہ ارس چلچو په هغه دور کې چې صد تاسان وغه کو خپل بوټان یا سپلې یا پیزار هغه کې لاندې کیلدار او سوکیدار سيزونه لګول او چاوته وی چې داسې کې وی چې نن د فرشتو دا وزري سورې کومه دا ډیر ګستاخو د په دغه حدیث باندې اعتماد نشو کوله. نو الله پاک سزا څنګه ورکي چې څنګه قدم کې خو د کور نه بار نو فرشتو خو د وزر د قدمونو ته وزر خورول غستل نه چې د پسنګ قدم کې خدا خو بے ادب او ګستاخو نه د دوی په دغه لومبي قدم سره خپېشل شوي تر د مرګ پورې بیا یو ډاکټر مول علاج اونکړي شو د خپې دغه ځان شاله تر د اخره پورې چې مړم شو پکې. نو معلومه شو چې احادیث مبارکو کې راغلي دي چې د طالب العلم چې د کور نه د طلب د علم په وجه اوته چې مدرسې تزم زده کړه کوم د فرشتي راځي د قدمونه دومره مبارک دي فرشتي وته وزر خوري کې چې ممکن دغه برکت راشي. نو موږ تاسو به پخپله او پخپل بچو باندې علمونه حاصلو دې سره به موږ له الله عزت راکړي. زه تاسو تر دې یو څو د فضیلت تذکرې کومه. بعضی احادیثو کې راغلي دي چې کم بنده پخپل یا په بچی باندې حفظ د قران پاک وکړو نو دغه حافظ قران با لس کسان د جهنم د تلو مستحق را روان کی او جنت ته وبوزي بغیر د حساب کتابه. او چې کم حاجیان وی او داغوی حج قبول شوی وي نوی اغوی ته سلويخ یا سلور سو دی معنی ایر دی اغه ته به جهنميان یاد کی یا سلويخ یا سلور سو چې دا ځان سره جنت ته بوزا د جهنم نه بوزا جنت ته چې حج دی قبول شوی دی. او چې کم شهید چې د الله په لار کې وینه توې کړي سره بیللې او شهید شوی دی هغه ته هم ناس خاص تعداد یاد کی چې دومره خلک ځان سره جنت ته جهنم نه رو باسو بوزا. وی دلم دومره لوی پروتوکول ورکړي شي وی عالم را میدان ته شي نو دا عالم وی چې الله ما سره بسکه ګور ارچا سره د ځان غم دی چې زب جنت ته زم کو دوزخ ته خو عالم سره د ځان غم نه دی بلکې عالم وی چې مال بسمره پروتوکول راکې نو عالم الله ته پروردگار ما سره بس حساب کې زما با سونه خلق جنت ته زما په اجازت بوزي. وی الله تعالی ته ګوره د حافظ غمزان سره کا د حاجی غمزان سره کا او داسې د شهیدانو غمزان سره کا خپل یاران دوستانو د خاندان خلک غمزان سره کا. دې بوته وی چې نه کنه پروردگارا دا خو ډیر لګ دی زما خو په لکونو شاګردان دي او هغه شاګردانو کې ته ماته صرف بس دومره یادې لیمیټډ یادې چې صرف دومره کسان به دا وبوزي په دې خو زما کانی زما خو سلام والا خلک دومره ډیر دي چې پلار به سلام علیک ماته وې دومره ډیر دي چې د دوی نه زیات دي. زه بس کومانه خو به ټول خلک خفه پاتې شي. وی الله تعالی ته چې ته په سر رضا کې دې وته چې پروردگار ماته ان لیمیټډ یو داسې کوټه راکړه چې بس به شمیر خلک ز جنت ته بوزم. نو الله تعالی به وته چې د اسمان ستوري چا شمیرلې وي دی وای چې نه وی خزه د اسمان د شمو د ستورو په مقدار دا غینم بلکې زیات چې سم رضان سره بوتلې چې بس چې پچا ډېړه خيږي د لاس نیسه جهنم نه رو باسو جنت ته بوزا.
دا د عالم هغه قدر او منزلت دی، دا هغه لوړ مقام دی. الله تعالی دغه خلق ځان سره بیا د عالمانو په لاس جنت ته لیږي. الله تعالی دا اجازت ورکوي. نه یو عالم څومره ډیر کار کولی شي، دا ټوله دنیا غواړي چې جنت ته بوزم، نو الله یې ورسره پرېږدي وي زه ځکه عالم نیازبین دی. او عالم له الله څونه لوړ مقام ورکړي تاسو ته پته شته. طبرانی شریف کې دا حدیث ذکر شوی دی، وی چې کله یو بنده بغیر علم وي، یعنی عام انسان هغه یو ګناه کې توبه وباسي، نو داغه د یوې توبې په وجه دغه یو ګناه معاف شو، کم نه چې د توبه وستا. خو عالم باندې چې ګناه خطا وکي او داغې نه توبه وباسي، نو د ده په یو ګناه نه معاف کېږي، نور هم په څلوېښت ګناهونه معاف شو. یو توبه د یوې ګناه نه ویستلې ده او الله تعالی ورله یو څلوېښت ګناهونه، یو دا چې کمې نه توبه او څلوېښت نورې مفتو کې ورته معاف شوې. نو د عالم توبه هم ګورې سمه مضبوطه توبه وي، نو الله پاک دې مونږ او زمونږ بال بچ عالمان او دینداره قرآن خانه جوړ کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.